أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مخکې دا راغلل چې د الله د رضا دپاره کارونه که چا کول نو دا جرګې الله قبلوي، او د الله رضا به الله حاصلېږي چې کله یو سړی د ګناهونو نه توبه وباسي او د الله دپاره اعمال شروع کړي، نو دا به د ګناه نه به ځان ساتي. او انسان چونکې کمزوری دی نو دا ګناهونه به کېږي خو الله به معاف کوي. البته شرک داسې یو عمل دی چې د شرک معافي نشته دی. که په ژوند کې سړی توبه وایستله دا به الله معاف کړي، خو که د شرک د عقیدې سره آخرت له لاړو بیا لوی نقصان دی. ان الله یقینا الله تعالی لا یغفر نبخي یشرک شرک کول به د ځان سره شرک کول نبخي. مخکې د پیغمبر مشاقه ذکر شوله او دلته مشاقه د الله سره ذکر کیږي. دا ربط دی مشاقه د الله سره چې شرک وسره کوي. ويغفروا بخي گناهونه ما دون ذلك چې سوا د شرک نه دی لمن دغه چا د پاره یشاو چې وغواړي الله. ومن یشرک بالله څوک چې شرک د الله سره وکړي فقد ضل ضلالا بعیدا یقینا دا بېلارې شو بېلارې لرې سره لرې بېلارې شو. ان يدعون من دونه الا اناثا شرک غیر الله ته آواز کوي. غیر الله کې چا ته آواز کوي دا خو نه پوره کېږي. یا به ښځې ته آواز کوي که مؤنثات یا به سړی ته آواز کوي که مذکري یا به شیطان ته آواز کوي هغه طاغوت دی. یدعون دی آواز نه کوي دی را مدد شنه وایي من دونه سوا د الله نه الا اناثا مگر مؤنثاتو ته جنکو ته. ځکه دی فرشتو ته د الله لوریانې ویلې او د فرشتو عبادتونه به کول. او یادار چې لات منات عزا دا ټول د مؤنثاتو نمونه دي کنه. لات منات عزا دې صرف دی جنکو ته آوازونه کوي. او یا اناث د اموات په معنا الا اناثا مگر امواتن مړو ته. ويدعون دی را مدد شنه وای الا مگر شیطانن شیطان ته را مدد شوی مریدن سرکشتا سرکش شیطان ته دی آوازونه کوي دون الا شیطان. لعنه الله لعنت کړی دی الله په دی باندې. وقال ورته ویلی دی لا تخذن لعنه الله لعنت ویلی دی په دی شیطان باندې ملعون یې ګرځولې. وقال الله ورته ویلو لا تخذن لا دی شیطان الله ته ویلو سی وته ویلو لا تخذن کله چې بلار شو الله را وشړو لا تخذن ذب خامخ نسما من عبادک استاد بندگانو نا نصیبا حصہ مفروضا مقررا ستا په دې بندگانو کې وا حصہ مقرر ما دا د س حصہ دا هغه دا د جديو په شیطان پسې داغه اتباع وکي. ولو ذلنهم او ذب خامخ گمراه کوم دوی گمراهی ته ربلما ولو منینهم خامخ ارزګانی به تورا چوما او په ارزګانو بس رواني تکمیل وې کوي دې کې بستا مخالفت کوي. ولا امرنهم خامخ امر بو ته کوم د بازي کارون د کولو داغي په نتیجه کې بس کوي. فلا یبتکن ندی بکټکی اذان الانعام غوګونه د سارو د غیر الله په محبت کې بهيري صاحبې چې کوم راځي. ولا امرنهم فلیبتکن اذان الانعام غوګونه سوري کول دوه قسم دي. یو غوګونه سوري کول خزه کوي. خزه غوګونه سوري کوي د څه د پاره کوي چې دا غټ شینو بیا به کې والی واده شینو والی مالی ولا بیا خاون کینو بده کې بیا چول ټیک د بیا پوز سوري کول او دا رنګ غوګونه سوري کول دا جایز دي. او یا الکان غوګونه سوري کوي. الکان باز غوګونه سوري کوي او پاغي کې وتاوی کړی چولی دا حرام دي. او دویم دا چې په جاهلیت کې دا یو رسم چې بحیره پکې وي بحیره چې دا یو خو واغې وس خاص لنګون وکړو نو بیا به دوی غوګونه سیره کړل او ول دا بس بحیره ابیش ولا دا به ګرځي په کم ځای کې خوراک کوي بنو دا حرامو دا کدا د غیر الله په محبت کې دا کول پاتې شو جنکې چې کنه دا جایز دي. وې د دې زنانو چې دا غوګونه ستوري کول شروع کړی دي نو دا یو تاریخ لري. ا تاریخ ولله کله چې ساره د ابراهيم عليه السلام بیبي وا رضی الله عنها او هغه بچا ونی ولو هغه وتلا سور نزین کړی شو بیا خپل لور ورکړه هاجره په خدمت کې. نو هاجره د اساره راواغستل او دای ابراهيم عليه السلام ته گیفت کړه ویل استا شو او دا غویند شولا دا غین الله ول زیور او د ساری بچی نه کېدل رضی الله عنها. نو چې بچی نه کېدل نو هغه لقار ورغه چې ګوره دا خو مطلب زما وینځو ما دل ورکړو دل اوس بچی اشتو زمانی ش اسماعیل السلام چې پیدا شو
وې دې ساري قسم کړو چې چړکې راغسو دا غوونه دا پوزه نه ز پرې کومه قار ورغلی ولا نو وې دې منډه والي اسماعیل السلام سره په لاس کې منډه والي تختیدل نه غد ابراهيم عليه السلام مخلوق ولی وې هغه ساري را پسې چړکې راغسه دا پوزه ورانه پرې دا غوونه رانه پرې کوي ولی قسم یې کړی تر ازو الله بخیر کی چراغه ولی چړکې راغسته ویل بس قسم یې کړی دی ویلی سی وکه قسم دی پځې کا ستن ناواله غوونه سوري کا او پوزل سوري کا بس قسم دی پځېش او داغین اورستو بس بیا زنانو غوونه مغونه پوزي موزي سیرل شروع کړل د دې لپاره چې بده کې خلک میخکیک دي او یې به کې والے دي نو دا هغه یو تاریخ دی خجی ولا مرنهم خام خذ امركم دیتا فلا يغيرن خلق الله نو خام خبدي بدلید الله تعالی دین لرا خلق الله دو معنی دي یو د دې معنی مجاهد او قتاده کړی دی ابن کثیر نقل کړی دی چې خلق الله مراد دین الله د الله دین به بدلی بدعات پکې کولی او امام زجاج معنی د خلقت کړی د الله خلقت به بدلی خلقت د الله څه دی سړی ځان د خزو په شان جوړي خز ځان د سړو په شان جوړي دا خلقت بدلول دي یا دا خواجه سراغان چې کوم دي جړاګان می جړاګان الګ به یو ځان به جنې جوړ کړی دا ملعون خلق دی د جړاګان دا پروګرامات را وستل ګناه ده ک غړې او کښ سوکرا ولې دا خو ملعونین دي الله خلقت بدل کړي دې سره سره خزه وي وخته وخري چرتا وخته سړو په شان جوړ کې وي خري خزه اجماع ده چې خزه وخته نه خري هغه یو محترمه په دې قومي سملي کې دا سنو مې دی ها شیرین مزاری نو شیرین مزاری هغه چې کړه سړو جامع ورواغوند ډو پته لګی دا سړی د خزه دا هیڅ پته نه لګي دا ګناه ده دا ملعونه ده ځکه دا یو سړو بشان ځان جوړي لپټانه پسري او وختي د لکانو بشانتی دي او یا وی سړی ځان د خزو بشان کی وختر جنکو بشانی پریک دي چونټي مونټي ولا ور کوي اصل لکان شتا دی بازارونو کې ګرځي غوړ غټ وخته به پریخي ګیره به خرولي برېت به خرولي وخته پریخي سنت د پاره نه او نن سبا خو کې کلیپونه خلک دی لکانو کلیپونه کلیپ ته وي کنه پټا پټا سرونو کې پټي مټي خو دي خبرابر یو ته چونټیانی مونټیانی لګولي نو دا طریقه ټیک نه ده یا وی نارینا سړی نارینه دی ګیره خري نو دا تغییر په خلق الله دی ځکه الله تعالی پرشتي دی او یاوی یو تسبیح الله وی سبحان من زین الرجال باللها او وزین النساء بالزوائب چې هغه الله لرحمت دی چې سړی په ګیرو خسته کړی دی او خزه په وختو خسته کړی دی نو خزه په وخت نه خري سړی به ګیره نه خري او یو معنی هم دغه د دین الله ده فلا یغیرن خلق الله یا دا کوم لکان دا کړي مړی اچینن سبا لکان دا کړي لاسون ته چولی تور تور سيزونه دی لاس ته چولی دا ټول په تغییر په خلق الله کې راځي والله علم چې سو وجه د لکانو د دنیا بالکل ورته خطا ده چې به کړي لاس ته چولی او یا به د وختو انداز د سیوی یا به د جامو انداز په خبره تنګي جامې جنکو جوړولې وستنګي جامې لکان جوړي تنګي جامې به یو او داس نشي کولای دا لاسونه به ټول لامدې بیا ځکه نه اوچتي دا طریقې ټیک نه دي الک به الک پشان ګرځي جنې به جنې پشان ګرځي او دغه طریقه دا رسول الله فرمایي ګوره لعن الله المشبهين بالنساء والمشبهات بالرجال الله پاک سړو لعنت چې ځان د خزو پشان جوړي او پاک خزو لعنت دي ځان د سړو پشان ته جوړي ومن يتخذ الشيطان وليا سوق شیطان نه دوست جوړږي من دون الله سوا د الله نه فقط خسر یقینا د تاوانی شو خسران مبین پتاوان خکار سرا یعیدهم وعده وسر کیدا شیطان و یمنیهم ارزوغان و تورگئی وما یعیدهم الشیطان و شیطان وسر وعده نه کی الا غرورا مگر ددو کی اولئک داخلك مأواهم جهنم زي جهنم ده ولا يجدون عنها محيصا او بیا به ون مومیان ها د جهنم نه محیسن زید تخت د پارا محیس د تخت زی والذین آمنوا کسان چې مان راوړل دی عامل صالحات نیک اعمال کړی دي سندخلهم زر دی موږ داخل کو جنات باغونو ته تجری چې چلیږي با من تحت حالان داغین الانهار نهرنا خالدین فیها همیشه بوسیږي په دې کې ابدا تل تر تلا وعد الله حقا دا الله وعده ګورې رښتینی دا ومن اصدق سوق ډیر رښتینی دی من الله د الله نقیلا په خبرو کې قیل قول او قیل د مجهول مصدر راضی او قول د معلوم راضی او قیل ویناتم وی لیس بامانیکم مخدار زوغانو خبر وشولا دین پرزو نه دی لیس بامانیکم
دین موقوف نه دی ستاسو پر زوګانو باندې، لیس الدین موقوفا بامانیکم، دین ستاسو پر زوګانو موقوف نه دی. ولا امانی اهل الكتاب، اهل کتاب پر زوګانو باندې موقوف په وجه باندې چا چې څه قسمه ګناه وکړله نو دته به سزا ملاویږي. ولا یجد له من دون الله ولیا، او یا د یجز به دا معنا ده چې په دې باندې مصیبتونه براشي. ولا یجد له، او دا به ونه وي د ځان د پاره من دون الله سوا د الله نه ولیا دوست ولا نصير نو څوک مددگار. من يعمل سوءا یجز به، قرطبی دلته تحقیق کړی دی هغه دا دی و د دې یجز به نه مراد اصل کې مصائب راتللی په دنیا کې، نو کله په کافر راځي کله په مسلمان راځي. په مسلمان باندې مصائب په دنیا کې ډېر راځي، په آخرت کې به کمی، او په کافر په دنیا کې مصائب نشته، په آخرت کې به ډېري. ځکه دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. ومن يعمل من الصالحات، چا چې وکړي نیک عمل، من ذکرین کدا مذکر دی او انثى یا ښځه ده، وهو مؤمن په دې سیال کې دا مؤمن دی، فاولئک نو دا خلک يدخلون الجنه، جنت ته داخل شي، ولا یظلمون نقیرا، په دې باندې به ظلم ونشي، نقیرن د یو نقیر په اندازه باندې د کجوري دړو کې بشا چې کما ټونګ کیږي. ومن احسنو، سوګ ډېر ښایسته دی دینن د دین په لحاظ مې من دغه چانه اسلم چې تابع کو وجهه خپل مخ لله الله تا، مخ نه مراد ټول بدن دی، ځان الله ته وسپارو، د الله تابعدار شو. او محسن دے مانا متبع دے سنت دے یا موحد دے. واتبع ملت ابراہیم، روان شو پا ملت ابراہیم علیہ السلام پسی، حنیفاً پا دسیال کی چی یو مخ مسلمانو، یو جب مسلمانو. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ونیو اللہ ابراہیم لرا خلیلا دوست، اللہ ابراہیم دوست کو خلیل دا خلت نہ دے، خلت پا مانا دا صحبت بانے، نو خلیل په معنا د صاحب، او خلت د محبت لس مرتبه دي، اخر مرتبه لسم نمبر هغه خلت دی. ابراهیم علیه السلام په دوستۍ کې انتها ته ورسېدو، نو الله خلیل کو ځکه ورته ودنګل. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، الله د پر هغه سری چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. وکان الله د الله تعالی بكل شیء پر سبانه محیطا احاطه کونکه. واستفتونک فی النساء، دې ته ویل کېږي تنویر علامه سبقه. تنویر علامه سبقه څه ته وایي؟ هغه دا ده چې په دې ابتدا کې کله چې موږ سورۃ النساء شروع کړې وه، سورۃ النساء، نو په سورۃ النساء کې د ښځو په باره کې دا خبر راغلی وه چې تاسو د ښځو سره زیاتې مه کوئ، ظلم مه کوئ. د یتیمانو جنکو آیت نمبر 3 کې دا راغلی و، د یتیمانو جنکو د نکاح په باره کې. د هغې په حواله باندې اوس یو تنویر دی، رڼا پې اچوي چې دا خبره ګورې ضروري ده. ویستفتونک، تپوس کوي ستانه، فی النساء په باره د یتیمانو جنکو کې. قل ورته وایه الله یفتیکم، الله فتوا درکوي تاسو ته، فیهن د دې ښځو په باره کې. الله مفتی دی، مفتی اعظم الله دی. وما یتلا علیکم، او فتوا درکوي الله تاسو له دغه څه په باره کې، یتلا علیکم چې لوستل کېږي په تاسو باندې، فی الکتاب په دې صورت کې، فی یتام النساء په باره د یتیمانو جنکو کې. دلته یتیمه خو هغه چاته وایي چې نابالغه یو پلار یې مړ شي، او دلته ښځې ته یتیمه ویلې شوې ده. نو کله چې لا یتم بعد احتلام د بلوغ نه پس یتیموالی نه وي، جواب دار دې ته وایي مجاز مرسل، اعتبار د ما یقول، نن جنۍ ده سبا به ترې ښځه جوړه شي. او بل دا ده چې په دې دا ښځې د جنکۍ زر میندې جوړېږي په نسبت د هلکانو، جنکو ودونه هم زر کېږي. او بل دا ده چې جنۍ د عام طور باندې لکه د زنانه او نارینه چې همزولي وي، نو د زنانه بچي او نارینه بل واده نه کړي، زنانه ودونه مخکې کېږي، د هغوی بچي هم داسې زر ترې ښځه جوړېږي زر. بل زنانه بچي راوړي، نو که خاوند یې همزولی وي نو خاوند یې ځوان ښکاري او ښځه یې بوډۍ. فی یتام النساء اللاتي لا تؤتونهن، چې تاسو نه ورکوئ ما هغه مهر کتب لهن چې پر شوی دی دوی دپاره، نو دا غلط کار کوئ. وترغبون، تاسو اعراض کوئ، ان تنکحوهن، د هغوی د نکاح کولو نه. رغبت دی په سله کې چې عن راشي نو په معنا د دغه باندې راځي اعراض، په سله کې فی راشي نو بیا د محبت په معنا. دلته نه عن راغلی نه فی راغلی دی، نو دواړه معنی علماء به لیکي کېدی شي. هغه دا ده چې کله به د دې یتیمانې جنکۍ پاتې شولې او دا به ښایسته هم وي او مال به هم ورسره و، نو په خپلې به ورسره نکاح وکړله، د حسن نه به یې فایده اخیستله، مال به یې نه ورکو. او که دا به بدرنګه وه نو بیا به یې ورسره نکاح نه کوله،
بیا به ته رغبت کو بل طرف ته به ته اوختل خدا و چې د مال د وجه نه بل چاته نه پرېښودله نو که ښایستم د مالم دی نو ترغبونه په معنا د محبت باندې رغبت او که صرف مالدار ده او حسن او جمال یې نشته پرېښوده به په کور کې به دقسې ساتله چاله به یې نه ورکړو نو بیا په معنا د اعراض باندې وترغبون تاسو مینه کوئ پس کې ان تنکحون فی ان تنکحون چې نکاح سره وکړي د مال د وجه نه او د حسن د وجه نه یا وترغبون تاسو اعراض کوئ د څه نه ان تنکحون چې تاسو نکاح وکړي د هغې سره نو الله د پتو درکړي دا کار مه کوئ والمستضعفین دا مخکې په دې یفتیکم فیهن باندې عطف دی والمستضعفین الله پتو درکړي تاسو د کمزورو په باره کې من الولدان چې ماشومان دي ماشومان لکالکانو له به میراث کې سن ورکول کوم نابالغ او نو الله وي په دې کې پتو در کومه عیسی ول ورکي وان تقوموا پتو در کې چې کلک ودرېږي لیتامه د یتیمانو جنکو په باره کې بالقسط په انصاف سره انصاف کوي وما تفعلوا من خير هغه چې تاسو کوئ نیک عمل فإن الله بشک الله تعالی کان دی علیما به پدې باندې علیما پوها وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما اوس دا بل مسله شوله مخکې د سوا چې مسلمانانو ته خاوندانو ته ویلې شول چې تاسو د ښځو سره ګزاره کوئ طلاق المور کوئ او ځان سره یې وساتئ او په سورۃ البقره کې دا حکم ویلې شوی چې که خیر دی وخت هم نه تېرېدو نو تاسو ورسره خوله کولی شئ اوس دلته یو صورت دا دی چې سړی د ښځې نه تنګ دی د څه د وجې نه یا بدخویه ده یا بدرنګه ده یا دا ده چې بد اخلاقه ده او یا بچی نه کېږي او دا و چې ماله بچي پکار دی نو دا اوس داسې کوي چې یاره که ښځې له طلاق ورکوي نو دا خو بده خبر ده چې بچي نه کېږي سړی طلاق ورکوي او یا بدرنګه ده نو ته به طلاق وله ورکوې نو دا اوس بل واده کول غواړي یا د بدرنګۍ د وجه نه بل واده کول غواړي یا د داسې ضرورت دی دغه ضرورت په بنیاد باندې بل واده کول غواړي او خپله ښځه هم خوښه ده هغه هم نه پرېږدي یا یې خوښه ده نه پرېږدي او یا دا ده چې خوښې نه ده خو د رواج نه او د معاشرې نه مجبور دی نو دا ښځه به د سر باندې ناسته ده چې څه ورسره وکړم اوس ښځه پوه شو هوښیاره ښځه چې دا زما خاوند چې دی نو ماله لفټ نه راکوي په مخه زما نه بل طرف ته مخ اړوي په مخه زما نه اعراض کوي زما سې هغه زړه مینه نشته دی نو الله تعالی دې ښځې ته وایي که ته بالبر د خپل خاوند سره کمپرومایز وکړي سمجوته ورسره وکړي په بعضې حقوقو باندې او هغه حقوق ورته معاف کړي چې خیر دی داسې وکړه ماله طلاق مه راکوه خلک به راپسې خندا کوي خاندان مې محترم دی خو داسې وکړه ته بل واده کوې نو واده ځان له وکړه خیر دی دویمه دا ده بالفرض که ته واده خو کې او که داسې کوې چې ته زما څه وخت تېرول نه غواړې خیر دی ما په نکاح کې وساته زه به د خپلې شپې درکړم تاله تر خپلې ښځې بل ښځې څه وخت تېر کړه یا دا ده د حقوق زوجیت باندې کمپرومایز نه کوي داسې خبره ده چې دا ښځه وایي زه به ستا نه څه نه غواړم زما جامه زما پیزار دا زما په پلار باندې شو نو ښځه یا داسې وکړي د مهر نه توبه کړي چې دا در کوم یا د نان نفقې نه توبه کړي چې دا خاوند لور کوم یا د حقوق د زوجیت نه د زنو شو تعلق باندې کمپرومایز وکړي او په دې باندې خپل عزت بچ کړي نو دا عمل جایز دی کم از کم د طلاق نه ښه دی ځکه طلاق ابغض المباحات دي او دا عمل بیا جایز دی او که بغیر د سمجوتې نه خاوند د ښځې سره ظلم کوي نو دا بیا دا خاوند بیا غیر دی او بیا دا خبره ګناه ده او دا خاوند د قیامت پر ورځ باندې بیا کوږ رواني دوه ښځې دي او د یو سره قصدنه مدن زیاتی کوي بلې ښځې ورته حقوق نه دي پرېښودلي خپل حق نه معاف کوي او د یوې ښځې ته مایل دی نو دا خاوند د قیامت پر ورځ څخه رواني چې کوږ به رواني یو طرف یې فالجي یو طرف بې روغي ځکه چې ښځې نه دی معاف کړی وین امراتن که یوه ښځه وه خافت یریدله من بالها د خپل خاوند نه نشوزا د بدخویۍ د خاوند نه او اعراضا یا د مخ ګرځولو د خاوند نه یا بدخویه دی او یا مخ ته بل طرف ته اړوي بعضې علماو دا معنا کړله نشوز معنا طبعا سخت دی او اعراض معنا قصدن سخت دی بعض انسان طبعا سختی په خوله کې بس داسې اور وړي نور ټیک دی خبر سخته ده جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں څوک چې ډېر قاریږي وال نه کوي هغه بیا او دا څوک چې غلی غلی که نه نو غلی غلی بیا ډېر روانه کوي خلک پښتو کې څه وایي چاته یاد دی هغه متل نه دی یادو ښه جي وین امراتن که یوه ښځه خافت یریدله من بالها د خپل خاوند نه نشوزا د بدخویۍ د خاوند نه او اعراضا یا د مخ ګرځولو د خاوند نه فلا جناح علیهما هیڅ ګناه نشته په دواړو باندې بیا
ایصلح بینهما چې کمپرومایز وکړي په خپل منځ کې صلحن کمپرومایز او سمجھوتا وي خپل منځ کې سمجھوتا صلح وکړي مصالحت وکړي او هغه مصالحت دی په حقوق د زوجیت باندې چې دا خزر خاوند ته ماته معاف کړی بس صرف نکاح نه مو باسا ډوډۍ را کوا عزت را کوا بچول می عزت ور کوا نو ټیک ده والصلح خیر نو صلح خد د اختلاف نه روغه پکار ده والصلح روغه کول خیر نو غره د اختلاف نه د طلاق نه وحذرت او خودلې شوی دی الانفس نفسونو ته الشح بخل ته خودلې شوی دی چونکی التکی خو نفس تب بخل خودلې شوی دی نو سړی هو بخل کوي وحذرت خودلې شوی دی یا حاضر شوی دی الانفس انسانانو ته الشح بخل څه مطلب دا صلح دا بخل کله کله د صلح نه مانع وګرځي چې دا وو زده سې کومه دا خزه وز بیام ساتم زه به دا بیام کومه دا خود دوه خزه نشم ساتلې دې ته سه اړې غړې وته وکا او دا خزه بدنامه کو درس طلاق ولا ورکا نو بدبخت خاون بیا داوي چې غلطي ده دا او بدنامي بیا خزه زګ دا دوه خزه نشي ساتلې بیا نو په خزه بل دا خزه بد اخلاق ده او دا ګوره چې عالم بازار نو مالې زمانه دا خولې بيدلې او په خپل پکې تناس ته ما جوړ پکې ونه لګو دا سیو بیا خړای او یو زمریو د بيزې سورانه راغلی و او نه ته وته خړو چې دا بيزه خړل غواړي او بيزه ولې خدمت ډیر زیات کو په زمری له په ځنګل کې ډیر غیا میا به الله ولا د سکنه خدمت به ولا کو ویل دله خو رسبانه اور تبل زبانه ویل دوانه وبس کی چې ازي وبولزو نو دا بيزه لاندې وبس کی په غزه کې او دا زمری دلته وبس کی د زمری دا جوټه په بيزه روانه ده خو په خوشحالي اس کی نو بده کې د زمری وجه دا وجه ته ولې خلک کړلې اورته له بچا سلامت ستاو په ماتره روانې دی ول خبرې ورته کې بدمعاش ور منډه کړو په دې مری کې نیولې دي ستې او وینس کله دا نو کله کله سړی اسې خپل خځه توبه خړې دا غلط کار دی چې خړې کې غلطي نه خپل غلطي به مني وین تحسنوا کتاسو احسان کو د خزو سره وتتقوا دا نافرمانی نمزان بچ کو ها یو خدای چې نافرمانی مکو استخشا فإن الله یقینا الله تعالی کان دې بما تعملون خبير استاسو د عمل نه خبر ده ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء دا مخکې دام تنویر دی پاغتین نمبر آیت باندې چې کتاسو بالفرض عدل نشو کول نو بیا فواحده یو پکار ده نو که عدل هم نشو کولای نو الته ویل شو تاسو عدل کوئ خزه په عدل باندې ساتي په انصاف باندې ساتي اوس دلته الله تعالی فرمایي چې عدل نشي کولای سوال لازم چې الله رب العالمین دا هغه سمنګ ولي مکلف کی چې منګه داغه طاقت نه لرو الله وی ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء تاسو د خزو منځ کې طاقت نشي لرلې د عدل کولو او الله تعالی عدل وکي نو لا يكلف الله نفسا الا وسعها ورانغه دا خو موږ تکلیف د مالا یو طاق شو جواب دا دی چې عدل په هر حالت کې کې به هم او کیږي هم عدل بولی نه کیږي دې ځکه چې لن تعدلوا دې دا عدل په محبت کې نو د هر دوه انسانانو سره یو شان مینه نشي کېدلی ولې دوه انسانان یو شان کېدې نشي اصل وجه دا ده دوه انسانان یو شان کېدې نشي به تور مثال یو خزر او د خاون د مینې ورکول سره سره عزت هم کوي بل ول عزت نه ورکوي ظاهر خبر دي عزت والا به خوخي بیا نور حکم عدل چې الله ویله خو بکې هغه عدل بخامه حقیقت چې حقوق د زوجیت ته لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خزي یو ټول سه عدل او انصاف کو حتی په بیماری کې ویلو چې ګوره ما په خپل اجازه باندې دای شي کمرې ته بوزي اين انا غدن اين انا غدن ان بیماری کې ماغه خپل شپې صحیح تیرولې خودم راو چې تقسیم وکړو الله تعالی زمام دقه اختیارو اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما املك فيما تملك ولا املك زما کې اختیار و مې وک هغه سبا ما منه نساء چې ته هغه اختیار لري او زین لرم جا زما محبت دایشه سره زیات دی بغیر لنه درانی ولې دلته عدل بالمحبه لهذا تکلیف ما لا یطاق نشو ما یطاق شو ولن تستطيعوا هرگز طاقت نه لري تاسو ان تعدلوا چې تاسو عدل وکي بین النساء د خزو په محبت کې په مابین د خزو کې په محبت کې ولو هرستم اگر کډیر هرس ولي ونه کوي تاسو ولو هرستم اگر کډیر هرس ولي ونه کوي ولو هرستم په معنا د ولو اردتم الاصلاح اگر کې د اصلاح نیت ول تاسو نه فلا تميلوا یاد ساتي فلا تميلوا ممایل کېږي په ادا د حقوق کې ایوي تا کل المیل مکمل مایل کېدل مکمل ممایل کېږي د بل به خیال ساته فتذروها نو چې پرې دی دا خزکل معلق د جوړندې پښای نه د پلار د کور د نستا د کور د بيخي جوړنده دا و ان تسلیو کتا سو اصلاح وکړه وتتقوا د میلان نمزان بچ کو فین الله ان یقین الله تعالی کان دی غفور بخون رحیم همیشه مهربان
او که طلاق راغله نو بس اس خبر نه را وی تفرقا کدوانه جدا شو یغنی الله به پروا کې کلن هر یو من ساعتی د خپل فضلنا کله کله خاون خزر طلاق زک نور کې چې دا زما یادېږي الله وی الله بدن یریک یا خاون دې خزر به الله یریک یغنی الله کل من ساعتی الله به پروا کې او یا مراد دار چې زدا خاون طلاق عالم سبق خرم الله وی زبر رزق در کوم کنه اختلاف ختم کی وکانه الله دل تعالی واسعا فراخ رحمت والا حکیم حکمت والا دی ولله اذا الله د پاره دی ما غسو په سماوات چې پس مانونه کې دی او ما غسو په الارض چې پس مګه کې دی ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب یقینا من حکم کړو کسانو د کتاب ورته ورکړل شو من قبل کوم تاسو نه مخکې ویاګم خاص تاسو حکم کړی شوی دی د سشي ان اتقوا الله چې د الله نه ویریږي وان تکفروا کتاسو کو پرو کو فإن لله ما یقینا د الله د پر دې ټول هغه په سماوات چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض سج په ځمکه کې دي وکانه الله د الله تعالی غنی به حاجت حمید صفت شوی دی ولله د الله د پر دې ما هغه په سماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه په الارض چې په ځمکه کې دي وکفا بالله وکیلا وکافی د الله تعالی وکیل انکار سازو دا لله ما فی السماوات لله ما فی السماوات و لله ما فی السماوات درې ځل الله رب العالمین په دې ځکه ذکر کو درې ځل ذکر کو داغي وجه صدا و داغي وجه دا چې الله رب العالمین په کې تکرار وکړو د دې لپاره چې دلته درې حکم دي په تقوا باندې یو تقوا دا یو د الله عبادت وکي د بل چا عبادت مکوي دویمه تقوا دا چې د الله رب العالمین مين والی او هغه ته تکلیف په شرک ما ورکوي او دریم نمبر دا دی د الله نه غواړي بل چا نه غواړي ان شاء الله غواړي یذهبکم تاسو ببوزي په هلاکت باندې ایها الناس خلقا وياتي باخرين نور خلق براولي وکانه الله تعالی علی ذلک پدې باندې قدیرن وسع برده من کان یرید ثواب الدنیا سوک چې غواړي بدلره دنیا فإن الله د الله سره ثواب دنیا بدلره دنیا دا والآخرة او د آخرت بدله هم دا څه مطلب چاچی د دنیا بدله وختلا فلیس له فی الاخرة ثواب آخرت کې ول نشته لري وکانه الله تعالی سمیعا اوریدونکو بصیرا اولیدونکو نو الله تعالی سوی فلیرد بعمله ثواب الدنيا والآخرة دا په خپل عمل باندې واځي دنیا نه غواړي من کان یرید ثواب الدنيا فلیس له فی الاخرة ثواب نو سدی وکی نو فلا یرید ثواب الدنيا بل یرید بعمله ثواب الدنيا والآخرة دوانه دی غواړي دای معنا دا سورۃ بقره کې راغلی وګنا ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخرة حسنه قرطبی له توجیه کړل وکانه الله تعالی سمیعا اوریدونکو بصیرا اولیدونکو یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو کونوا شیتاسو قوامین کلک بالقسط په انصاف سره وس انصاف وکي مخکې د خزو انصاف ذکر راغی وس عام انصاف دی په هر سکی شهداء او شیتاسو د حق بیان کوون کې لله د الله د رضا د پاره کونوا قوامینا شیتاسو کلک شهداء د حق بیان کوون کې لله خاص الله د رضا د پاره حق بیانوي ولو علی انفسکم اگر کده دی گواهی ضرر تاسو په خلاف ولې نه ولو علی انفسکم اگر کده گواهی تاسو خلافی او الوالدین یا استاد مور بلار په خلاف باندې ول اقربین یا د خپلوانو په خلاف باندې یکن غنیا کشرتوی دا مشهود له غنی او فقیرا یا مشهود له غریبی فالله الله تعالی اولا ډیر مهربان دی به ما په دوانو باندې ستانه سمانا دا کله سړی د چا خلاف گواهی ځکه نشي کولای چې مالدار دی پیسې براله راکړي زکات برمانی بن کی چرته او یا غریب دی نو که زه ولا گواهی ونه کوم په دروغ باندې تباه بشي الله تعالی سو استانه په الله مهربان دی خپل گواهی کوا فلا تتبعوا الهوى د خپل خواهش بندگی پرې دوی مکوي ان تعدلوا چې تاسو عدل ونکي الله تعدلوا وان تلو کتاسو اړوي خپل جبه د گواهینا او تعرضوا یا مخ اړوي فإن الله بشک الله تعالی د بیان نا تلو تاسو جبه اړوي د بیان نا او تعرضوا اعراض د بیان نه وکي فإن الله یقینا الله تعالی کان د بما تعملون خبير استاس عمل باندې خبر یا ایها الذين امنوا دی آیت کې امر دی بالاستقامت چې ایمان امر راوړی دی نو مستقیم شي او یا دا چې منافقانو ته وي په جبه ایمان راوړی دی نو په ځړه باندې ایماندار شي واځي په خلا باندې کار نه کیږي یا خطاب مسلمانانو ته استقامت د پاره دی او یا منافقانو ته اخلاص په ایمان د پاره دی او یا اهل کتاب ته وي دریم نمبر
چې تاسو ایمان په خپل پیغمبر راوړی دی، اوس په دې آخري پیغمبر باندې ایمان راوړی. نو درې قسمه توجیهات شو. یا ایها الذین آمنوا، اے مسلمانانو، آمنوا بالله، ایمان راوړی په الله باندې. اے دخلی مسلمانانو په ځل باندې ایمان راوړی. یا آمنو معنا کلک شي، بالله په الله باندې، ورسول الله په رسول باندې، والکتاب الذی په کتاب باندې، نزل علی رسولی چې الله په خپل پیغمبر را لېږلی دی، والکتاب او په کتابونو باندې، الذی په کتابونو باندې، انزل من قبل چې الله مخکې نازل کړي دي. نه الکتاب نه جنس مراد دی، لام جنسی دی. ومن یکفر بالله، چا چې انکار د الله نه وکړو، چا چې کفر په الله باندې وکړو، ملائکه دي د الله په فرشتو نه انکار وکړو، و کتب د الله د کتابونو انکار وکړو، و رسول د الله د رسولان نه وکړو، او الاخر د اخر ورځ نه وکړو، فقد ضل ضلالا بعیدا، یقینا دا بلار شو بلار لري سره. ان الذين امنوا، په دې ځکه وسو منافقانو ته خطاب دی چې دا د ځان توبړت م جوړوي، چې نن توبه باسي او سبا واپس کیږي. ان الذين، یقینا کسان، امنو چې مان راوړو، ثم کفروا به کفر وکړو، ثم امنوا به ایمان راوړو، ثم کفروا به کفر وکړو، او ثم ازدادوا بیا کلک شول کفرن په کفر کولو کې چې په کفر باندې مړ شول. لم یکن الله، ند الله تعالی، لیغفر لهم چې بخنه وتوکي، ولا لیهدیهم، نبی روان کې سبیل پس ملار باندې. دا څنګه د ایمان درې ځل ایمان راغی. بعض علما خدا معنا کړل چې ان الذين امنوا بموسى ثم كفروا بعبارة العجل، ثم آمنوا بعيسى ثم كفروا بمحمد، ثم ازدادوا كفرا ثم ماتوا على الكفر. دا توجیم بعض علماء کړی دا خدا کمزوري زکه دا چې دا خو ډېر غټ عمر دته میلاو شو. موسی علیه السلام د زمانې نه والو د سخی د عبادت ورځې دي، هغه وخت سخی عبادت زرګونه کاله به کې شوي دي، او دومره عمر والا سړی دا خو تاریخ غواړي، دومره کثیر العمر سړی ملاشتري په دنیا کې. لہذا صحیح توجیه علامه آلوسی کړی دا روح المعانی کې، د دین هغه سړی او قوم مراد دی چې داغه نه ارتداد په تکرار سره واقع کیږي، بار بار باندې هغه کافر کیږي، مسلمان کیږي، دا ته مراد دی. کدا اعتقادي منافقان دي او کدا اهل کتاب دي. بشر المنافقین، زیر ورک منافقانو ته بان لهم بشک دوی د بار عذاب عذاب دی لیمن دردون کې. الذين دا خلق دے يتخذون الكافرين اولیاء، چی نسی کفار په دوستائی سرا دوستان، نسی کافران دوستان، من دون المؤمنین سوا دا مسلمانانونا. ایبتغون ولی دا غیست دوستانی کئی، ایبتغون دی لٹی گوری عندهم دا دیسر العزت، عزتو دی دا دیسر عزت گوری. فإن العزت بشک عزت لله دا اللہ دا پر دے جميعا ټول پټول بانی. یو عزت دا اردو دے بل دا عربی دے. دا عربی په عزت کې د احترام سره سره غلبه می، دا الله تعالی سره عزت هم دې سره د غلبې نه. وقد نزل علیکم فی الکتاب، یقینا الله تعالی پتا سو باندې په کتاب کې په تفصیل نازل کړی دي، ان اذا سمعتم آیات الله، چې تاسو واورئ د الله آیاتونه، یکفر بها، چې کوپر کیږي پاغه باندې، ويستهزئ بها، خندا کیږي پاغه باندې، د الله په آیاتونو په څیر خاندي او کوپر کیږي. نو فلا تقعدوا مکینه دا معهم دا وی سرا، بیا دا وی سمکه نه او ګوره که وسره کې ناستې نو دا به ګناي، حتی دا وخت پورې یخوض چې ورننه وځي فی حدیث غیره، په خبره بل کې. نو کله چې څوک په دین پسې خنداګانې کوي نه به وسکینی. لہذا کم مولیان هغه چې د دوړی موړی وي او دا ټول درسونه د دوړی، نو دا په درس کې ناستل نه من راغلی دا، ځکه دا دین نه دی. وي یو خو د ریفریشمنت د پاره او د مزاح د پاره د خندا خبره کول نبی علیہ السلام په خپل باندې کړی دا، مناسب خندا، مناسب خوشاله ول، ریفریشمنٹ د پاره. خو ټول عمر سړی اوتی ووتی وینو او خنداګانی کیږي، نو باغی بس هغه څه بسړی نه کینی. یا په خوا د میراوس اوس خو هغه نه خلاص شو او نشته دی ژوندې د خواولو بډیر نه کوي. عام تر باندې دا ټیک ټاکرز دیو دا کوم ویډیوز چې جوړي نو دی په دې عبارتونو بس داسې خنداګانی کوي. کله روزه پسې ویډیو دا، کله په حج پسې، او کله پس پسې، او کله پس پسې. او دا خلک په دې کې ډېر ښه سبق دی. څه سبق پکې دی؟ مونږ کوي نه، اخلاق یې خدي نه، تا ته سیات کړل نه، اسی بس اسی سبق دی بګي. سبق په دې قران کې دی، دا ول نه وي. ډېر خلک دا ډرامي فلمونه وایي، موږ ځکه ګورو به دې کډر د معاشري د لپاره ښه سبق دی. وایي کنه د پاکستان ډرامي په دنیا کې ډېرې مشهوري دي. وایي یاره وایي په دې کې سبق دی. د پاکستان د ډرامه ماته خو طلاق پکې نه شي. د پاکستان د اردو د سیریل داسې ډرامه د څوک موږ ته وښیي چې باغې کې خاون ښځله طلاق نه یې ورکړي. دا ټول عمر دغه طلاق درکو دغه ډرامې دي ټولې.
نو ګوره کنه ماشاءالله داسې خلکو اتباع کړل په عدالت کې ټول کیسونه د طلاق دي ښځې رالګي د خاوندانو خولې علی کوم عمل چې بسکرین ذات ښودلی کېږي دقه به خلک کوي بیا هېڅ خیر نشته نه د پاکستان د ډرامې خیر شته او نه د هندوانو د فلمونو څه خیر شته هېڅ خیر یې نشته او د هندوانو هغه چې دي د هندوانو دا څومره اکټران وي دا ټول مسلمانان دي وایي دا مسلمانان دي د دې مسلمانانو تاسو که تاسو ښځې مسلمانان دي کې هندوي ښځې کړي دي دا امیر خان ټول د هندو سره تاویږي دا کوم چې د هندوستان دا ډېر مشهور د فلم انډسټري ځوانان دي دا ټول د هندو سره ودونه کوي مسلمانانو سره ودونه نه کوي دا غلط خلق دی هیڅ سبق په دې کې نشته حتی یخوض فی حدیث غیری هغه یو مولانا سلیم صاحب الله دې وبخي ویل وې زنانه وه ویل هغې چېرته د مولي صاحب تپوس کړی چې زه زنا کوم او پیسې په جومات کې ورکوم دې کې بس ثواب وي که نه وایي داسې خبره وه زنا کوم او پیسې په جومات کې ورکوم نو زنا مه کوه پیسې مه ورکوه په جومات کې خو زنا مه کوه خپل عزت وساته دا معنا ده حتی یخوضو حتی چې ننوځي فی حدیث په خبره کې غیر په بله خبره کې او اذا جلستم معهم که کېناستئ ورسره انکم یقینا تاسو به اذن په دغه وخت کې مثلهم د دې په شان ان الله یقینا الله تعالی جامع المنافقین جمع کوونکی دی منافقانو لرا والکافرین کفارو لرا فی نار فی جهنم په جهنم کې جميعا ټول لرا ټول به جهنم ته راولي الذین د هغه خلق دی یتربصون بكم چې د انتظار کوي په تاسو باندې ستاسو دپاره په انتظار کې دي څنګه فإن کان لکم فتح که ستاسو غلبه شي من الله د الله له جانبه قالو دوی وایي الم نکن معکم ولې موږ ستاسو سره نه ملګري دا خو موږ ستاسو ملګري او ستاسو موږ اخلاقي سپورټ کوو یا د سره ملګري موږ له به کیسه راکوي وإن کان للکافرین نصیب که چېرته وي د کافرانو دپاره حصه د کامیابۍ قالو دوی وایي الم نستحوذ علیکم آیا موږ نشو زور ورکېدی په تاسو باندې مطلب دې څه وی منګه جانبدار پاتې شو ولې که منګه بالفرض ستاسو خلاف د نور ملګری شوی نو تاسو موږ وجلی شوي خو موږ د دوی سره په جنګ کې ملګري شو الم نستحوذ علیکم آیا موږ نشو غالب کېدی په تاسو باندې چې د مسلمانانو ملګرتیا هم کړی وی او موږ په شریکه په تاسو غالب شوی موږ د مسلمانانو ملګرتیا ونه کړله ولی ځکه چې تاسو مقابله ونه کی یو ونمنعکم آیا موږ نه وی بچ کړي تاسو من المؤمنین د مسلمانانو نه نو بیا په هغوی باندې احسان وراړئ فالله يحكم بينكم يوم القيامه الله فیصله وکړي ستاسو منځ د قیامت په ورځ باندې ولن يجعل الله هرگز الله نه دی ګرځولی للکافرین د کفارو دپاره علی المؤمنین په مسلمانانو باندې سبیلا څه غلبه الله د کافر و مسلمان غلبه نه دی ګرځولی کافر و مسلمان غالب کېدی نشي او یا دین مراد د دلیل لار ده په دلیل کې چیرته هم نشي غالبې دی او یا د آخرت مراد دی په قیامت کې مسلمان به د پاسي ان المنافقین یقینا منافقان یخادعون الله دوکه ورکوي الله لره په خپل ګمان کې وهو خادعهم الله دوی له دوکه ورکوي یعنی الله تعالی به دوی له دوکې بدل ورکوي دا مشاکلتن خداع ورته ویلی شوله او یخادعون رسول الله د الله رسول دوکه ورکوي وهو خادعهم الله تعالی دوی له دوکه ورکوي الله به بدل د دوکې ورکوي واذا قاموا الى الصلاه او کله چې دا منافقان منځ ته ودرېږي قاموا کسالى دی ودرېږي سس پستو دا ګوره خطرناک صفت دی په موږ کې سړی کله سستی کوي دا منافقت صفت دی واقع ده چې اکثر دا ختمونه کنه نو دا چې کله رکوع ته سړی قاری سی ورنږدې شي دا خلک رامنډه کې ودرېږي ورته سړی چې جمع کوي نو دا په تکبیر الله کې ودرېږي جمع هغه چې تکبیر الله کې شریک شي او تکبیر الله کې شرکت د کوم وخت پورې دی چې کله امام په تیز قرات نه شروع کړي چې په تیز قرات شروع کوستانه تکبیر الله لاړ بیا څه جمع دسته لہذا دا سستی نه کول پکار په موږ کې خاص کر تراوو کې په دې ختمونو کې خلک ډېر سستی کوي نو تکبیر الله هم تلال شي قیام هم تلال شي صرف رکوع ته ځان ورسېدا موږ ته نه دوکه ده در منافقت صفت دی چې سړی مانځه ته نشي ودرېدی او بل هر کار کولی شي واذا قاموا الى الصلاه کله چې ودرېږي مانځه ته قاموا کسالى ودرېږي په داسې حال کې چې د سس پستي د کسلان جمع ده یراؤون الناس بیا عبادت ولې کوي خلکو ته ځان ښیي چې زه مونځ کوم یراؤون الناس ځان ښیي خلکو ته ولا یذکرون الله الله نه یادوي الا قلیل مگر لږ شان یادوي الله لږ یادوي ډېر عبادت نشي کولی مذبذبین مستریبین حیران دي بین ذلک د دواړو فریقینو په دې منځ کې د کفر د اسلام منځ کې بس کنفیوز دي مذبذبین معنا مستریبین لا اله الا لا مع هؤلاء اله د مع په معنا راځي نه د مسلمانانو ملګری دي ولا اله هؤلاء نه د منافقانو د کافرانو ملګری دي د چا ملګری نه دي
ومن يضلل الله وغسوچ الله بیلاری فلن تجد تبهرگز ونم له ردر پر سبیل لارو راہ راست. یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو لا تتخذوا الكافرین من سی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مسلمانانو نا. د دین هغه خلق مراد ده چې دا خو یا مجاهر کافران دي او یا منافقان دي. لا تتخذوا الكافرین مجاهر کافر دوستانه مکوا چې په جهار باندې په جهر باندې د کوپر आवाज کوي استعمال غره کې دي نشي. او یا دلته بعض د منافقانو دي نو منافقان تی مراد دي من دون المؤمنین سوا د مسلمانانو نا. اتريدون تاسو غواړئ ان تجعلوا چې تاسو وګرځوئ لله د الله د پاره علیکم په خپل ځان باندې سلطانن دلیل مبین خکارا. علیکم معنا علی نفاقکم چې تاسو منافق دوستانه کوئی مطلب دا چې ته منافقی نو ان تجعلوا لله علیکم علی نفاقکم. او یاتی عذاب مراد دی ان تجعلوا لله علی عذابکم سلطانا مبینا دلیل خکارا دلیل په کوپر باندې دلیل په منافقت باندې. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بشک منافقان با پلان دی طبقه کې دوری دینه مراد اعتقادی منافقان دي. ولن تجد لهم نصيرا تبون من دوی د پاره مددگار سوکو. د جهنم طبقه و طبقه دي کم چې دا ورنه طبقه دغه ته جهنم وي. دویمه طبقه غي ته وي لزوا کلا انها لزوا نزاعه للشوا. بیا لاندې طبقه هغه ته وي حطمه وما ادراک ما حطمه. سلورم نمبر هغه ته وي سعير او پنځم نمبر هغه ته وي سقر. پنځم نمبر ته وي جهنم او وم نمبر ته وي لګيږي هاویه وما ادراک ما هي نار حاميه. دا هاویه ده لاندې طبقه کې به اعتقادي منافق الا الذين سوا دغه کسانو نه تابو چې توبه وستلا واصلوا خپل عمل ټیکو واعتصموا بالله کلکی ونیو د الله دین واخلصوا دینهم او اخلاص یو کو دینهم د خپل دین لله خاص الله لرا. واخلصوا خالص کو دین خپل دین لله الله د پاره عمل د الله د پاره په اخلاص باندې او خدا د منافق د توبې د پاره سلور شرطونه دي چې یو به توبه واسلی یو اصلاح د عمل دا دریم اعتصام بدین الله دین مضبوط نیول سلورم اخلاص په عمل. فاولئک ندا خلق مع المؤمنین دا د مسلمانانو سدي علی سبیل المؤمنین وسوف زرد یؤتی الله والله باور کی دوی تا چاته المؤمنین مسلمانانو ته اجر عظیم علی اجر. ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله سکی الله تعالی بعذابکم استاس پازاب باندې الله استاس پازاب سکی. ان شکرتم کتاسو توبو استلاوان امنتو ایمان امراوړو کلا کتاسو ایمان راوړو شکر مو وستو توبو می صلی الله استاس پازاب باندې بیا سکی اسم نه کوي. ما يفعل الله بعذابکم اسم نه کوي الله استاس پازاب باندې. ان شکرتم کتاسو شکر وباسو امنتم یا او ایمان وسراوړو دلته ایمان د شکر نو رستو کو ځکه د شکر مراد توبه ده اول توبه د ایمان دی لا مخ کې دی. وکان الله د الله تعالی شاکرن قدردان علیمن او پوها ویلک. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله نخوخي الجهر پزور بانی وینا بالسوء دبدی خبری. لا يحب الله الجهر الله نخوخي جهر لرا پزور بانی ویل نخوخي بالسوء دبدی خبری دبدی وینا بد خبر پزور ویل نخوخي.
الا بالسوء د بد من القول د وینانا بالسوء بدا من القول چې دا بد صدا دا وینا د بدا لا يحب الله نخو الله تعالی الجهر پزور باندې ویل بالسوء من القول د بد وینا چې خیری دی الله خیره نه خوخی الا مگر من ظلم پچا چې ظلم وشي داغه خیره بیا الله تعالی قبلی هم باغی خبکیږي هم نو دای معنا ده د دې آیت چې ربط بیان کونو پوي بشي کله چې د منافقانو زواجر مخکې بیان شو دا غوی قبایح بیان شو نو دی عذر پیش کو نبی علیہ السلام دا چې زمنګ دومره وران صفات الله ولې بیانای منګ چې د کوپر کلمې وایو منګ چې د کفارو سره تعلق ساتو دا زمنګ مجبوریان دي نو الله رب العالمین په دې رد وکړو چې اس مجبوری نشته چې کله مجبوری وي نو الله په خپل اجازه تورکې تاسو ګورئ نه چې کله عمار ابن یاسر باندې خلکو تورکې خودل نه هغه ویل چې وز الله نه منما د کوپر کلمې ویلا او الله ویل چې الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان نبی اسلام لراغه د الله رسوله ز مؤمن یم خو د کوپر د قتل د یری د وجنه کلمه د کوپر ویل ټکی مسلمانې دا رد شو چې الله خوخی چې کله یو مظلوم دی او هغه خیره وکي الله یې مني خدا خو تاسو باندې څه جبر نه دی شي معذور نه دروغ وایي تاسو خدای معنا ده بعض علماء د سی ویلي دي چې کله د منافقانو قبایح بیان شو او دارنګي داغي د قبایح په مقابله کې د مسلمانانو تذکری وشولي چې مسلمانانو داسې پد دي منافقانو داسې پد دي نو مسلمانانو باندې بدی ډیر ظلمونه کول نو مسلمانانو ته اوس د اجازت ملاويږي چې کتا سوس په خپل باندې چیرته ظلم د باندې وشي زیاتې وشو دې ته خیره کوي نو خیره کول شي داس اول کې خدا وکنه کفو ایدکم ځان وساتئ غلی کې نه بس اقیموا الصلاه واتوا الزکات منځ او د روزه زکات به اجازت ملاو شو تاسو خیره کول شي لہذا دایت ندا معلومه ده دو خبرې دي معلومیږي علماء وي یو دا مسلمانانو ته د اجازت دی چې کله په یو معاشره کې یو خبره کیږي دا غلطه خبره ده داغي بیان جایز دی پړه غوانه په سوشل میډیا باندې په میډیا باندې لوډ سپیکر باندې خلکو دراغه مسله بیان کړه غیبت نه لري لکه زمونږه علما چې کله یو بادشاہ ظلم کوي یو حکومت ظلم کوي راوځي داغه خلاف دا ګناه نه ده لکه دا جمهوریت حق چل دی ملاو دی کنه چې دا مظاهره خلک د حکومت خلاف کوي دا جایز کار دی بعضی خلک مليان پدی باندې مقاری لاري بندول ګناه ده روډ بندول ګناه ده او تاسو راوته او د حکومت وخت خلاف راوته د حکومت وخت خلاف راوتل الله جایز وای کنه الا من ظلم بکشتا الا من ظلم لہذا مظاهره کول سټرایک کول احتجاج کول دا جایز دی الله اجازه ورکړي دی دا جمهوریت حکم دی او دا شرعي حکم دی یو دا شو او د ظلم خلاف आवाज او چتولې سړی شي ولې حسین نو چت کړي بیا خو حسین هم باغی شو العیاذ بالله حسین راوته د یزید خلاف ځکه د ظلم خلاف आवाज چت کړو الا من ظلم دویم نمبر د دې زنه د خیرو اجازت ملاويږي چې کسړی مظلوم دی او پلاس باندې د چانه بدل شي اغسته نو په زور باندې بد خبره کول شي بد خبره بیا څه ده بد خبره بیا خیری دي نو خیره کول بیا جایز دي او خیره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم کړی دي او صحابه کرام هم کړی دي الا من ظلم وکان الله دل تعالی سميعا اوریدونکې علیما او پوها ان تبدو خیرا کتا سو خکارا وکي یو نیکی یو تو په پټکای او تعفو عن سوء یا تاسو معاف کوي یو غلطی فإن الله یقینا الله تعالی عفکان دی عفون معافی کون کې قدیرن او قدرت لرون کې دی نو دا خکارونه دي خکار وکي خکارې وکي پټه وکي معافی وکي ان الذين يقينا كسان يكفرون بالله چې هغه کفر کوي په الله باندې او رسول الله پر رسولانو باندې کوي ويريدون عزم دي ان يفرقوا چې دي تفریق راولي بین الله د الله د حکم په منځ کې او رسول الله د رسولانو د حکم نو په منځ کې د الله او د الله د رسول په منځ کې بل څه شی پیدا کی دا بدعت دی کنه د الله حکم د الله د رسول حکم په منځ کې بل حکم پیدا کول بدعت په دین کې دي چې سړی و چې نؤمن حکم الله ولا نؤمن حکم الرسول یا نؤمن حکم الرسول ولا نؤمن حکم الله نو دا ناجایز ده د الله رسول بدوانه منل کېږي ويقولون وايدوي نؤمن ببعض بعض منو ونكفر ببعض وبعض نو انکار کو ويريدون غالي ايتخذوا چي ونسي بين ذلك پمند ایمان او د کفر کې سبیل بللار د بدعات یا د يهودیت او د اسلام پمنس کې اولئک داخلهم الكافرون حق دا یقیني کافران دي یقیني کافران یقینا
واعتدنا للکافرین من تیار کړی د کفارو د پاره عذاب د مهین سپکونکې مذله والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړو ور بالله په الله باندې ورسوله د الله پر رسولانو باندې ایمان راوړو ولم يفرقوا تفریق ونکو بین احد منهم فما بین د یو پیغمبر کې د دوینا یا فما بین د یو کې د دوینا د الله او د رسول مېس کې فرق ونکو اولئک دا خلق سوف یؤتیهم زر دی ور بکی دوی ته اجورهم د دې د اعمال اجرنا وکان الله د الله تعالی غفور بخونګ رحیم همیشه مهربان یسالک اهل الكتاب دا د اهل کتاب یو بل تقبیح ده او قباحت ده هغه دا چې د رسول الله نه دا مطالبه کوله چې کدا قران صحیح کتابي نو بیا د تورات په شان دفعه واحده در نازل شي او دا غي خو موږ وجوهات ویلو چې په دې جدا جدا راتلو کې خو فائدې دي یسالک اهل الكتاب مطالبه کې استان اهل کتاب ان تنزل چې نازل کې علیهم په دی باندې کتابن دا کتاب جمله واحده کتاب معنا د کتاب په شکل کې چې نازل کې وਹੀ په دی باندې کتاب اندروح کتاب په شکل کې من سما د اسماننا نبی علیہ السلام توحید تسلی ساته دا تی اول سړی نه چې بتا اعتراض وکړو فقط سالو یقینا دی مطالبه کړی وی موسی علیہ السلام نه اکبر من ذالک د لوی لوی سيزونو چې هغه سو الله ویل من توخیا فقالوا من ذلك استاد سوالنا فقالوا دی ویل وتا ارین الله من تعالی خیا جهرتن خکارا فاخذتهم الصاعقه ودوی لرچغي بظلمهم داغي د سوال په وجا د ظلم په وجا ثم اتخذوا العجل بیا بل واورا بیونی اوس خلرا من بعد ما ورسراغین جاءتهم البينات چراغ لو توازیح دلائل په عبادت سره ثم اتخذوا العجل الها ودا ثملته د تراخی په ذکر د پاره ځکه عبادت د سخی مخ کې دی او صاعقه ورستو دا اول د ثم اتخذوا العجل ورستو دی نو دا تراخی په ذکر دا تراخی په زمان ته مراد نه دی فعفونا عن ذلك من معفی وکړه عن ذلك دغه نه وتا معفی متو وکړه واتینا موسی من ورک موسی علیہ السلام ته سلطانا دلیل مبین خکارا چغرو یا معجزه ورفعنا من راپورته کول فوقهم د دې د پاسه تورا د تور غرب میثاقهم د وادي غستلو د پارا چې عمل په تورات باندې بقره 63 کې درشوي دي یا بمیثاق معنا بسبب نقضهم الميثاق وقلنا لهم من قبل دوی تاود خلو داخل شي الباب په دروازه د بیت المقدس باندې سجدن پاجزي سرا په وخت د یوشع علی السلام کې وقلنا لهم من قبل دوی تا لا تعدوا في السبت زیاته ما کوئی د خالی بورس کې د داود علی السلام په زمانه کې واخذنا منهم من اغست ود دوی میثاقا وعد غلیظا پخا فبما نخذهم نو په سبب د ما تولو د دوی باندې دا سبب اول دی میثاقهم خپل لوزون لرا په سبب د ما تولو د دوی میثاق خپل لوزون لرا دویم وکفرهم دویم سبب په سبب د کفر د دوی بیا آیات الله د الله د پایتون باندې دریم وقتلهم الانبیاء په سبب د قتل کول د پیغمبرانو لرا بغیر حق بغیر د جرم شرعینا وقولهم سلورم وقولهم او په سبب د وینا د دوی باندې چې قلوبنا غلف زمنګ زونه ډک دي یا په پردو کې دي نو سو کومنګا من په عذاب راوستو اهلکناهم یا من ذلیل کړل په بما نقضهم اذللناهم د دې سلور جرمونو په جواب من ذلیل کړل ته جواب شو بل توبه الله بلکې الله مهر وهله دی علیها پدیبانه به کفرهم د دې کفر په وجوانه یا دی علیها ضمیر دی قلوب تراجه دی بل الله مهر واله علیها د دې پریزونو باندې به کفرهم د دې کفر په وجا فلا يؤمنون دي ایمان راوړي الا قليل مگر لخلک ایمان راوړي پنځم وجا او به کفرهم په سبب د کفر د دوی باندې شپږم وجا او قولهم په سبب د ویلو د دوی باندې په سبب تړلو د دوی باندې علی مریم نه بهتان عظیم اندلوی بهتان په مریم تړلو يهود چې دی ګوره دا خبر یاد ساته يهود عیسی علیه السلام ته الیاذ بالله ولد زنا وای يهوديان د عیسایانو مذهب بالکل نه مني د عیسایانو مذهب نه عیسی علیه السلام مني نه عیسایان مني دی ویلو چې د مریم العیاذ بالله زنا وکړه د یوسف نومي سړی سره او داغه نه پسو عیسی علیه السلام داغه نه پیدا شو په دې خبره ځان پوهه کې د حضرت مریم علیه السلام د واده او د نه واده په باره کې په دې کې درې رایګانې دي درې یو د يهودو رای ده یو د عیسایانو رای ده یو د موږ د مسلمانانو رای ده د يهودو رای ده چې مریم العیاذ بالله زناکار وا او زنا یې وکړه او د زنا په نتیجه کې د عیسی علی السلام پیدا شو عیسی علی السلام پیغمبر نه دی عام سړی دی
دا خو یو باطل خبر ده، کافر دي چې په پیغمبر باندې دا خبره ولاړی. دوی مرای د عیسایانو دا هغوی دا وایي چې د عیسی علیه السلام پلار وو، خو په دې کې بیا د عیسایانو دوه رایې دي. دوه آیت ساتئ. یو رایې دا ده چې د مریم خاوند وو د یوسف په نوم باندې، خو چې څنګه نکاح وکړله بغیر د هغوی د ملاوېدو نه عیسی علیه السلام پیدا شو. یو رایې دا ده. او دویم رایې پکې دا ده چې عیسی علیه السلام مور مریم کله د یوسف سره واده وکړو، نو دا به د واده نه مخکې راتلو د مریم سره ملاوېدو، چې کله رخصتي کېدله مخکې الله ول عیسی علیه السلام ورکړی و. دا دوه رایې د عیسایانو دي. قرآن کریم په دې باره کې دا خبره کوي چې یوسف سړی په نشته دی، یوسفان پکې نشته. بایبل چې کولاو کړه لومبی حکم د عیسی علیه السلام پیدایش ته یوسف یې ښه پلار و. قرآن کریم دا وایي چې والتي احسنت فرجها، قرآن کریم وایي مریم خپل فرج عورت ساتلی و، لہذا د مریم نه خاوند شته، نه اوسه ملاو شوی دی او نه واده کړی دی او نه کوژدن شوی ده. او قرآن کریم بالکل صفا بیان کې په دې باب کې چې د عیسی علیه السلام پلار نه و، نیک کوژدن ورسره کړی دی او نه مریم واده کړی دی. او لم یمسسني بشر، قرآن وایي مال بشر لاس نه دی راوړی. دا څنګه خاوند دی چې ښځې لاس نه وروړي؟ لہذا مریم خاوند نه و، د عیسی علیه السلام پلار نه و. دا د یهودو یو قسم بهتانو په مریم باندې. دا شپږم نمبر. وقولهم، او په سبب د وینا د دوی باندې چې انا قتلنا المسیح، چې موږ وژلی عیسی علیه السلام، مسیح علیه السلام، عیسی ابن مریم، چې عیسی ابن مریم دی رسول الله، او دا رسول د الله دی. یا دا بدل دی ما قبلنا، او یا منصوب باعنی دی، اعنی رسول الله. الله وی دا دروغ وی، و غلطیانې وي، و قباحتونه، او الله د دې و قباحتونو په بنیاد باندې برباد کړل. الله یو ما قتلوه نه دی وجلې، و ما صلبوه نه پانسی کړی دی، ولکن شبه لهم، لیکن معامله مشتبه شو دوی ته. لیکن شبه معامله مشتبه شو لهم دوی ته. څنګه مشتبه شو؟ خپل سړی مړ ټول کمن خپل ملګری وجلې عیسی علیه السلام سي شو، او عیسی علیه السلام وجلې خپل ملګری مسي شو. یا دا معنا وکا لیکن شبه یو شان کړل شو، یو تن لهم دی ته د عیسی علیه السلام د شکل پشانې. لیکن شبه یو شان کړل شو دوی ته یو تن د عیسی علیه السلام سره، لهم دوی ته یو تن د عیسی علیه السلام پشانې شو ولا. وان الذین، یقینا هغه کسان اختلافو چې اختلاف کړی دی په قتل کې یا په نبوت د عیسی علیه السلام کې، لفی شک، خامخه په شک دی منه د دې واقعینا، کلک په شک پراته دي یهود او نصارا دواړه. منګ پکې په شک نه یو، منګ یقین دی چې عیسی علیه السلام اسمان ته ختلې دی. ما لهم نشر دوی د پاره به په دې باندې من علم سایلم الا اتباع ځوان، مگر اتباع د ګمان اتباع. وما قتلوه نه دی وجل یقینا، قتلا یقینا په یقیني وجلو سره. بر رفعه الله، بلکې الله اوچت کړی دی عیسی علیه السلام الیه خپل ځان ته بره بوتلی دی. وکان الله دی الله تعالی عزیزا زور اور حکیم حکمت والا. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. په دې کې دوه تفسیر دي، اگر چې بعض ډېر کړي دي خو دوه پکې صحیح تفسیر دي. یو دا دی ان د ما په معنا ليؤمنن به قبل موته، په دې کې دوه ضمایر دي. یو دا چې دا به کې دا هو ضمیر اهل کتاب تراجی کو، او په قبل موته کې دا هو ضمیر عیسی علیه السلام تراجی شي. یو ضمیر به کتابی تراجی شي او بل ضمیر به عیسی علیه السلام تراجی شي. سمانا بوش و ام من اهل الكتاب، او نشتری او کتابی الا مگر ليؤمنن خامخ ایمان راوړي به په عیسی علیه السلام باندې قبل موته، مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه. ز ما توجی ورانه وکړه دسی بشي ليؤمنن به کې دا هو ضمیر عیسی علیه السلام تراجی دی، او قبل موته کې هو ضمیر کتابی تراجی داسي بشي. خبر مرانه یاد کړی بیا جوړه کړي. ليؤمنن به کې هو ضمیر عیسی علیه السلام تراجی دی، او قبل موته کې هو ضمیر چا تراجی شو؟ ها کتابی تراجی شو. دسی بشي و ام من اهل الكتاب، او نشتی او کتابی الا مگر ليؤمنن خامخ ایمان راوړي به په عیسی علیه السلام نه قبل موته، مخکې د خپل مرګ نه، د خپل مرګ نه مخکې په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي. خدای ایمان پیدا نه ورکړي. هغه دا دی چې کله کتابي مري د مرګ په دې ټیم کې د ته پته ولګي چې ما خو دروغ ویلي دي، زما عقیده خو غلطه وه، نو فورا په دغه ټیم کې په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي، خو بیا ته ټیم تللی وي. یو توجیه دا ده. لیکن امام قرطبی رحمه الله او دارنګ ابن جریر طبری بحر المحیط کې علامه
علامه صاحب بحر المحیط کې ابو حیان صاحب دا توجیه لیکلی دا چې اعدل الاقوال دار چې دواړه زمایر عیسی علیه السلام ته راځي کدا غوره ترجمه ده ابد شي و من اهل الكتاب او نشتری یو کتابی الا مگر لمنن خامخ ایمان راوړي به په عیسی علیه السلام نه قبل موت مخکې د مرد عیسی علیه السلام نه. دې مطلب یاد دی چې عیسی علیه السلام کله راکوشي دا توجیه ابن جریر ور کړی دا او یقینا دا ذهن منی چې دا عیسایان به چې کله عیسی علیه السلام راکوشي نو ټول عیسایان به متحد کیږي او په عیسی علیه السلام به ایمان راوړي. نو دا عیسایت دا بدعتونه به ختم شي او ټول به مسلمانان شي. حقیقت دا د عیسایان تکې نه وګڼي عیسی علیه السلام بغیر هیڅ شی نه مني. نبی علیہ السلام یو ښه سړی او پیغمبر نه مني خو عیسی علیه السلام باندې ځان وجني او دې ته خو دین صحیح نه در رسېدلی او داسې جذبات دي. نو کله چې ورته بیا صحیح دین راورسېږي عیسی علیه السلام په خپله راشي بیا په دې باندې ایمان راوړي دا به ایمان راوړي. دا دوه توجیهات دي دا غوره ده. البته یو درېیمه ترجمه هم په دې کې راغلې ده چې لیؤمنن به کې دا هو ضمیر نبی علیہ السلام ته راجع دی. هر کتابي او پیغمبر علیہ السلام ایمان راوړي قبل موتی په دې کې دا هو ضمیر کتابي ته راجع دی د خپل مرګ نه مخکې دا کله مرید عیسائی نو په دې اخر ټیم کې وچاره د نبی علیہ السلام حق ایمان پر راوړم خدا ولا فائدہ نه ور کوي. او څلورم توجیه په کتاب د چې به کې دا هو ضمیر الله ته راجع دی چې هر یو کتابي په الله باندې ایمان راوړي د خپل مرګ نه مخکې خو په الله خو ایمان اسیم شنو دا توجیه کمزوري ده الله ته نه راجع دا ضمیر. نو احتمالات پکې څلور دي درې ترجمه صحیح دي یو پکې راجح ده او څلورم احتمال دا صحیح احتمال نه دی. و یوم القیامه د قیامت پر ورځ باندې یکون شیوا عیسی علیه السلام علیهم په دوی باندې شهیدن گوا فبظلم من الذين هادوا دا اتم سبب دی وسو دا دومره گمراهی دی پکې فبظلم په سبب د ظلم من الذين هادوا د يهوديانو حرمنا عليهم من حرام کړل په دوی باندې طیبات پاک پاک خوراکونه د دې ظلم پوجو پاک پاک زونه حرام کړل او حلت لهم چې کم حلال شوی د دوی لپاره خو د ظلم پوجو باندې شول. بل وبسودهم دا نهم نمبر علت شو وبسودهم او په سبب د بندولو د دوی عن سبیل الله د الله د لار نه خلق لرا کثیر ډیر خلق لرا ډیر خلق به بندول چې دی اړو د الله لار تلانل شي. واخذهم الربا لسم سبب په سبب د خوړلو د دوی سود لرا وقد نهوا عنه حال دار دی منشیو د دینا واکلهم یو لسم سبب او په سبب د خوړلو د دوی باندې اموال الناس د خلق مالون را بالباطل په باطل طریقه سره دا یولس قباحتونه بکیری واعددنا للكافرین منهم عذابا الیما ومن تیار کړی د کفارو د پاره منهم د دوی عذاب الیما دردونکې. لکن الراسخون فی العلم دا استثناء ده د اهل کتابو د مسلمانانو لیکن جور عالمان منهم د دوی راسخین فی العلم منهم د دوی والمؤمنون مسلمانان یؤمنون ایمان راوړي بما د والمؤمنون مراد څوک دي امیان تی مراد دي چې کوم عالمان نه دي او څوک دي والمؤمنون مراد صحابه مراد دي. نو جوړ عالمان د اهل کتاب او صحابه یؤمنون ایمان راوړي بما با کتابانه انزل الیک چې نازل کړل شوی دی تا ته وما او باغ سبانی انزل من قبلک چې نازل کړل شوی دي ستان وړاندې والمقیمین الصلاة منصوب علی المدح ز صفت کومه د هغه خلکو چې پابندي کوي صلات نه منځو یا شاباسه دې په خلکو باندې چې پابندي کوي د منځو والمؤتون الزکات او زکات ورکړي د الله په لار کې والمؤمنون بالله په الله باندې ایمان راوړي والیوم الاخر او په اخر ورځ باندې ایمان راوړي اولئک دا خلق سنؤتیهم زر دې موږ ورکو دی لرا اجر عظیما لوی اجر بوله موږ ورکو. انا اوحینا الیک دا اوس تحقیقی جواب دی دا غوډه شبهاتو چې موږ خدای ته وحی کړی دا په دې وحی کې موږ ټول هر څه خودلی دي چې صالح صلوات والسلام نه دی وجلې نه پانسی کړی دی او دین چې دی دوی ګډوډ کړي په خپل قباحتونه باندې اصل دین موږ ته تم را لګلې دی مخکې راغلې دی بدعات دوی کړی دي. ان اوحینا بشک موږ وحی کړی دی لکه تا کما اوحینا څنګه چې موږ وحی کړی وا الی نوح علیه السلام ته نبیین پیغمبرانو ته من بعد دا نورستونو کدی په پیغمبر باندې دا اعتراض کی چې څنګه وحی راغلی دا نو مخکې پیغمبران له هم راغلی وا. واوحینا الی ابراهیم موږ وحی کړی ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته او اسباط غی نسوتا عیسی علیه السلام ته ایوب علیه السلام یونس علیه السلام هارون علیه السلام سلیمان علیه السلام دې ته موږ وحی کړی وا. واتینا داوود زبور موږ ورکړو داوود علیه السلام ته زبور څه شی دا د وعظ نصیحت داسې اوراد وظایفو یو نیم سل سورتونه پکې یو نیم سل په دې کې چپټرا او په دې کې د قواعد او نصیحت نور اهل زبور تابع د توراتو ورسولا قد قصصناهم عليك واوحينا رسلا من وحي کړو پیغمبرانو ته
یا اوحینا الی رسل بشي منسوب بنزل خافض شو الی رسل قد قصصناه من داغي بیان کړی الیک تا داغي بیان پتا کړی دی نمونه شوی دی من قبل مخکې په مکی سورتونو کې داغي ذکر شوی دی من قبل یا دې صورت نه وړاندې ورسلن او موږ وحی لګلې پیغمبرانو ته کم لم نقصصم د پیغمبران چې موږ بیان نه کړی داغي الیک پتا باندې دا 26 پیغمبرانو نمونه ذکر شوی دی او باقی 1 لک او سلیر زره پیغمبران دا غوی نمونه نشته. وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې د الله د موسی علیه السلام سره خبرې رسولن یعنی ارسلنا رسولن من پیغمبران را لېږلي دي مبشرین زیره ورکوونکي ومنذرین او يرونکي څه د پاره لئلا یکون ادر پاره چې نشي للناس د خلکو د پاره الله په الله باندې حجت بهانه او عذر او حجت پاتې نشته د خلکو په الله باندې حجت او بهانه پاتې نشي چې پیغمبر نور راغلی بعد الرسول بعد ارسال الرسل پیغمبران د لېګلو نو ورستو وکان الله د الله تعالی عزیزا زور او حکیم حکمت والا لكن الله يشهد دا گواهی د الله تعالی د قرآن باندې دویمه گواهی دریم ان شاء الله پرعات کې راشي بر رسالت باندې لكن الله يشهد گواهی کوي بما پدیو جبانه انزل الیکا چې دا کتاب الله نازل کړی دی تا ته الله گواہی کوي بما پاغه سبانه پاغه کتاب باندې بمانه معنا مراد کتاب دی لیکن الله یشهد لیکن الله گواہی کوي بما پاغه کتاب باندې پاغه قران باندې انزل الیک جدات نازل کړی دی انزله نازل کړی دی دا بعلمه د خپل علم په وجبانه چې ته د کتاب اهل بعلم دا معنا دا انزله نازل کړی دی بعلمه په خپل علم باندې چې اهل وزکه در کړی دی الله ته پتا وا والملائکه یشهدون او فرشتي هم گواہی کوي د قران کریم ذکر غلې او سره وکفا بالله شهید کافی د الله تعالی گوا ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي دي وسودوا عن سبیل الله خلق د الله د لار نه منع کړي دي قد زلوا ضلالا بعیدا یقینا دی بلاری شوی دی په بلاری لري سره د حق نه ان الذين كفروا تخاویف اخرویه ان الذين یقینا کسان کفر چې کفر کړي دي او ظلمو ظلم کړي دي لم يكن الله ليغفر لهم ظلم یې کړي دي توبه نه ديستلې ليغفر لهم لم يكن الله ان الله تعالی ليغفر لهم چې بخنه وکي دوی ته ولا ليهديهم نبو خيدوي ته طريقا لار د جنت یا به توفیق ورنه کې دلاره الا طريق جهنم مگر وب وتخيلار د جهنم خالدين همیشه وسیږي فيها پدې کې ابدن همیشه د پاره وکانه ذلك ددا کار الله په الله باندې يسيرن آسان یا ايها الناس انسانانو دې کې ترغیب دی تعد رسول تا او په شرک باندې رد دی دلایل د عبدیت د عیسی علی السلام او اتباع د قران ته ترغیب دی یا ايها الناس انسانانو قد جاءكم الرسول یقینا راغله د تاسو ته پیغمبر بالحق د اظهار د پاره امر ربکم استاسو طرف د جانبا فامنوا ایمان راوړی خیر لکم یکون خیر لکم وي د ایمان ورستاسو د پاره دا خبر ده یکونو د پاره دی او یا دا فامنوا ایمان راوړی وفعلوا خيرا وکینه عمل لكم د خپل پیدا د پاره وفعلوا او یا د خیرن صفت د ایمان دی فامنوا ایمانا خيرا لكم راوړی تاسو ایمان غور ایمان د ځان د پاره چې ځان به خلاص کړي وان تکفروا کتا سو کفر وکو فإن الله فإن لله بشک د الله د پاره دی ما غصب السماوات چې باسمانونو کې دي والارض چې بزمکه کې دي وان تکفروا فهو قادر على تعذيبكم وکان الله د الله تعالی علیما په حکیما حکمت والا یا اهل الكتاب ای کتابیانو لا تغلو فی دینکم تاسو بدعات مکوئ په دین کې غلو په دین کې مکوئ عیسی علی السلام تعالی موعده بندره ولا تقولوا موعده تاسو علی الله په الله باندې الا الحق مگر حق خبر بکوي ولا تقولوا موعده علی الله په الله باندې الا الحق سوا د حقنا انما المسيح بشک مسیح علی السلام عیسی ابن مریم دا عیسی د مریم زوی رسول الله د الله رسول او کلمه د الله کلمه کن کلمه باندې پیدا شوی دی القاها الی مریم ورکړیو دا کلمه الله مریم ته وروح منه دا روح د الله د جانبا دا هو ضمیر دا ضمیر د جزئیت نه دی دا ضمیر شرافت دی روح منه روح دی د الله نه جز نه دی بلکې دا اضافت د شرافت د پاره دی دا روح د الله د جانب دی د الله تخلیق دی فآمنوا ایمان راوړی بالله په الله باندې عیسایانو ورسولی د الله پر رسولانو ایمان راوړی ولا تقولوا ثلاثه موایتاسو چې زمونږ عقیده د موایتاسو ثلاثه چې الہتنا ثلاثه چې زمونږ الہ درې دي انتهو ځان بچ کید تسلیسنا خیر لکم یکن خیر لکم دا بغور وستاسو لپاره انتهو من التسلیس یکن خیر لکم یا انتهو من التسلیس ځان د تسلیس نه بچ کئ او خیر لکم معنا وقصدوا خیر لکم اراده د خیر وکي د ځان د لپاره
د تسلیس عقیده د عیسایانو اتفاقی ده. دا خبره یاد کړئ د تسلیس عقیده د عیسایانو څنګه ده. د تسلیس عقیده د عیسایانو د ټولو ده، البته د هغې په تفصیل کې بیا د دې اختلاف موجود دی. بنیادی طور باندې د عیسایانو عقیده یاد کړه. دوی وایي الله د جوهر په حیثیت باندې یو دی. عیسایان دا وایي الله په حیثیت د جوهر باندې یو دی، یو جوهر دی. جوهر پیژنئ که نه؟ ذات، قائم بالذات چې ورته ویل کېږي. نو په اعتبار د جوهر باندې الله یو دی، خو په اعتبار د اقانیمو باندې درې دي. اقانیم هم پوه کومه، په اعتبار د اقانیمو باندې اقانیم درې دي. اقانیم جمع د اقنوم ده. اقنوم شخص ته وایي، اقنوم اصل ته وایي. منجد دا معنا لیکل الاقنوم الاصل والشخص. اقانیم ثلاثه معنا اشخاص ثلاثه، اصول ثلاثه. نو کم دي؟ یو ته ویل کېږي وجود، یو ته وایي علم، یو ته وایي حیات. دې ته اقانیم ثلاثه وایي، وجود، علم او حیات. بیا وایي د وجود نه څه مراد دی، د علم نه څه مراد، د حیات نه وایي د وجود نه مراد پلار، وجود نه مراد پلار، د علم نه مراد زوی مسیح علیه السلام، د پلار نه مراد الله باب، د علم نه مراد زوی عیسی علیه السلام، او د حیات نه مراد روح القدس جبریل. نو اقانیم ثلاثه سره درې دي. الله دی چې پلار د عیسی علیه السلام دی، قسم عیسی علیه السلام دی، او بل روح القدس دی. دې ته اقانیم ثلاثه وایي، دې ته عقیده تثلیث وایي. دا خو دې ټول مني چې دغه شان دی، پلار، زوی، روح القدس، وجود، علم او دارنګه حیات. دغه تعبیر کوي. اوس په دې اقانیم ثلاثه کې دې عقیده ته ګوره. بعضې خلک داسې وایي الله خو د جوهر په لحاظ باندې یو دی، او دا درې چې کوم دي اقانیم، باب، بیٹا، روح القدس، باب، بیٹا، روح القدس، یا وجود، علم او حیات، دا ځان له قدیم دی. یعنی باب هم قدیم دی، بیٹا هم قدیم دی، او روح هم سره قدیم دی. قدیم پیژنئ که نه؟ علم الکلام مسله ده، قدیم دی. هر یو جدا جدا سره دا جدا اقانیم ځان له قدما دي مستقل طور باندې. خو داسې کار شوی دی چې دا باب چې دی، باب اقنوم، دا د بیٹا او د علم او د عیسی علیه السلام سره داسې متحد شوی دی، داسې ملګری شوی دی چې مسیح علیه السلام او عیسی علیه السلام هم قدیم ګرځولی دی. یعنی الله چې وجود د الله دی، په علم کې او په زوی کې داسې قسمه دنه ورغلی دی چې مسیح هم قدیم شو. نو مسیح دې څنګه خدای وي دوی. او مثال ویل لکه شربت د اوبو سره ملګری شي، او دا اوبه مخکې دي، شربت وروسته دی. خو اوس دا اوبه داسې جوړه شو لکه دا چې د پخوا نه څه شربت وایسته. څنګه چې شربت د اوبو سره میلاو دی، دقه شانې الله د عیسی علیه السلام سره وتلي ته حلول عقیده وایي. دا کوپر عقیده ده. بعضې داسې وایي، بعضې پکې داسې وایي چې د مسیح علیه السلام دوه حیثیتونه دي. په یو حیثیت باندې الله خدا کامل دی، او په دې بل حیثیت باندې انسان کامل دی. دا اوس ناشنا خبره ده. نو په یو حیثیت باندې قدیم دی، بل حیثیت باندې حادث دی. نو که الله شنو قدیم دی او چې بنده شنو حادث دی، نو دا هم څه خبره ده. یو جز او یو جنس او یو شخص هم قدیم دی او هم حادث دی. دی بله عقیده ده دوی. او بله خبره داسې کوي چې اصل کې دا یو اقنوم را لګېدلی دی، یو اقنوم، او دا د بل اقنوم سره داسې میلاو شوی دی لکه اقنوم یعنی باب الله راغلی دی، او د مسیح علیه السلام اقنوم چې کم غوښه ده، اډوکې دي، د هغې سره داسې میلاو شوی دی چې بلکل شکل یې د عیسی علیه السلام واغوستو. نو دا الله یو قسم د عیسی علیه السلام په شکل کې را پیدا شو. د دې باندې عیسایان د پیر کرم شاه زهري صاحب مانن کتو هغه و چې د تثلیث عقیده عیسایانو نوي نه ده. دا زما په علم کې نوې اضافه ده چې دا عقیده دې نوي نه وه، بلکې دا ډېر پخوا نه وه. هغه د خبرې مطلب دا دی چې د عیسایانو نه خپل عقیده ورکه ده، او د حقیقت هم داسې د عقیدت ورکه ده. دا څنګه کېدی شي څوک یو سوی څوک بل سوی، یو هم قدیم دی هم حادث دی. وایي دا عقیده پخوا هم وه په یونان، حتی چې هغوی په هندوستان کې په هندو مت کې هم د تثلیث عقیده موجود ده، هندو مت کې هم دا عقیده شته. لہذا عیسایان د دې زمانې کنفیوز انسانان دي، او دین حق لار ورکه ده. ځکه الله ورته څه ویلی دی قرآن کې؟ زوالون یې ورته ویلی دي، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. زوالون دي، ګمراه دي، لار ته ورکه ده. دغه اقانیم ثلاثه. نو الله د جوهر په لحاظ باندې یو دی، او د اقانیم په لحاظ باندې درې دي، او یو په یو کې ورغلی دی، بل کې ورغلی دی. ماشومان لوبې ته جوړې کړي دي. داسې عقیده ده. ولا تقولوا ثلاثه انما الله، یقینا الله تعالی، الہ معبود استاسو، واحد یو معبود سبحانه پاک دی الله تعالی،
ای یکون له ولد چې شي د الله د پاره ولد له د الله د پاره دی ما غصف السماوات چې پاسمانونو کې دي و ما غصف الارض پزمکه کې دي وکفا بالله وکیل کافی د الله تعالی کارساز لا یستنکف المسیح نشرمیږي مسیح علیه الصلاۃ والسلام ای یکون عبدا لله چې دای د الله بند شي ولل ملائکه المقربون فرشتي شرمیږي چې مقرب فرشتي د الله تعالی دا د عبدیت دلایل دي ومن یستنکف سوک چې و شرمیږي ان عبادت د الله د عبادت نه او استکبر تکبر وکینو الله به عذاب ورکوي فيعذبه الله پس يحشرهم زرد الله به جمع کې له ځان ته د معاشرته جميعا ټول لرا فاما الذين هر چا کسان دي امنو چې مان راوړل دي او عمل صالحات نیک اعمال کړی دي فيوفيهم پورا ور کې دي الله تعالی اجرهم دي د اعمال اجرنا ويزيدهم الله بزيات ور کې دي لرا من فضل خپل فضل واما الذين هر چا کسان دي استنکبو چې دي شرمیدلی دي واستن د الله د عبادت نه واستكبر تکبر کړی دي فيعذبهم الله بعذاب ور کې عذاب الیم ترناک عذاب ولا يجدون دي بیا ونوم لهم د ځان د پاره من دون الله سوا د الله نه ولین دو صلا نصير نو مددگار یا ایها الناس ترغیب د قران ته انسانانو قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته برهان واضح دلیل من ربکم تاسو در د جانب چې قران دی پیغمبر دی وانزلنا من نازل کړی لیکم تاسو ته نور رڼا مبین ښکارا قران ته نور ویلې شوی دي ځکه خلکو رڼا ورکړل فاما الذين پس هر چا کسان دي امنو چې مان راوړل دي بالله په الله باندې واعتصموا کلکې نیولې دي قران واعتصموا کلکې نیولې دي به د قران کریم فسيدخلهم زرد الله به داخل کی فی رحمت رحمت کی منه خپل رحمت کی وفضل خپل فضل کی ويهديهم الله به روان کی له ځان طرف ته صراط مستقیم باندې غلار باندې یستفتونک تپوس کی استانا اوس دا د کلاله میراث دی کلاله دا و د جابر په باره کې نازل شوی چې ډېرې خویندې وي ډېرې خویندې او دلته کلاله میراث تقسیمیږي او دا داسې کلاله دی چې د نه مور پلار شته نه بچي شته خویندې ورونه دي خویندې ورونه او دا مخکې د اخیاپي ورونو ذکر شو دا د علاتی او د اعیانی ورونو ذکر دی وسو یو سړی مړ شو کلاله دی یې علاتی ورونه دي یې اعیانی دي نو څنګه میراث تقسیمي کې درې سي دي یقول وتوایا یستفتونک تبوس کې استانا د کلاله په باره کې قل وایا وت الله یفتیکم فی الکلاله الله فتوا درکې تاسو له په کلاله کې ان امرؤن کيو کلاله سړی هلک وفات شو لیس له ولد بچی نشتا ولا والد پلار هم نشته لکه چې پلار یې بیا کلاله نشو وله اخت نو د یو خوردا فلها نصف ما ترک در پر نیم هغه مال چې د ورور پرې خېده باقی وزي عصوبات ته خو عصبینو ټول به بیرته واپس راشي او دا به بیا هم دې ته ملاوي شي ټول مال خور والی وهو يرثها وس خور نشول ورور پاتې شنو ورور به ټول مال علي عصبه به بیا نشته وهو يرثها دا ورور به ټول مال اخلي د دې خورنا الا لم يكن لها ولد کړ دې خورې بچینو دو شو درم اوس پاین کانت اسنتین ورور مړ شو خويندې دوه یا ډېرې وي پاین کانت اسنتین کوي دا خويندې دوا فلهما د دوانو د پاره الثلثان دوی سي دي مما ترک دا غمال چې ورور په خېده بیا به دا خويندې به 2/3 والی نو 1/3 و خور 1/3 بل خور او 1/3 بلال شي عصبه ولا او عصبانو بیا برازي وین کانو اخوتن او کودي اخوتن ورونه خويندې وضاحت اخوتن کوي رجالن و نسان سړیو خزي یو نه دا دو نه دي بلکې خويندې دي ورونم دي سلورم ایسا فلذکر سړی د پاره مثل حظ الانثیین په برابر دي سیر دوه الکا د جنکو دا بیا قانون دی یبین الله بیان کوي لكم تاسو ته ان تذلوا چې بلارې نشي الله رته بیان کوي امام سیوطی ویلي دی د دې سورته اختتام په اخر کې بیرته په میراث کو اشاره د مرګ ته والله الله تعالی بكل شيء علیم فرسبانی پوهیږي واخر دعوان الحمد لله رب العالمین خزر سړو پیزار په کولې شي څه ګناه به نشتا ضرورتن او که مستقل سړو پیزار په کوي دا غلط کار کیدا ونه کوي نو سوال راغلی چې می خو دي لکه نور شوران سوال سره پړل کړه د اختر پروس قبرونه تل څنګه دي د اختر اوس خاص کول به نشته نو قبر تل